ټولو کې مشهور یو دا کیسه ده و یو صحابي د کور نه تله وی بیبي ته وفرمایل چې غوره زما د اجازت نه بغیر چرته لاړه نشي او دغه صحابي په سفر لاړو او چې بیا د دې مبارک وفات شو وی نبی علیه الصلاة والسلام ته راغله چې د الله پیغمبره زه خو خاوند دغسې منې کړی یم د پلار کره به نه ځي او زما پلار وفات شوی وی نبی علیه السلام ورته وفرمیل واپس لاړه شه او پلار کره مه ځه هسې پخوا دا ټلیفونونه نه وو دا مشران ناست دي پخوا به چې دي چېرته تله نو خپلې ښځې ته به یې وویل چې چېرته ځي نو د چا نه تپوس که زما د مور پلار نه بله دا چې نبی علیه السلام کور ته راتله بغیر د اجازته نو چلته تله خو ډایرکټ به خپل پلار ته تللی وی که دا روایت دا شدید ضعیف دی علما فرمایي دا به نه بیانې په دې باندې ډېرو علماو اقوال دي چې دا سخت ضعیف دی او خلک یې داسې بیانوي خلک ورته جاړي دا اوس روایت تاسو ته معلوم شه چې څوک یې بیانوي ورته یې کښېنه ورته یې ځان نه خبرې مه کوه